په लाख रुपए स्केल ले पैسې د سره وي جو نوکری به ته ملاوي په دې باندې زموږ دا ریکویسټ عمران خان ته چې که د حکومت چلولی شي خو صحیح چلوا دا مهنګۍ ختمه کا او که نشي چلولی جو بل ته یې پرېږده موږ لا غل نواز شریف ښه و ځکه چې مهنګۍ پکې نه وه هر څه برابر و زچ غم د پښتانه خرم نو سرکار جی ستانه سخرم زچ غم د پښتانه خرم نو سرکار جی ستانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد خان شاهدم په بونیر کې موجود ام چناړ کلی کې دلته زموږ ورور دی په دې پېټرول پمپ کې کار کوي د بار رنګونه کول چې راشي زه سویل غواړم د فریاد په شیشه باندې د سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ورور نامه مو څه ده؟ نیاز محمد جی. نیاز بھائی تاسو څومره تعلیم کړی؟ BM کړی جی. او دې پمپ کې کار کوئ؟ بالکل جی. تنخواه مو څومره ده؟ تنخواه خو بس دغه 11-12 راکوي جی. او نوکری ولې نه ملاویږي تاسو ته څه وجه ده؟ نوکری خو بس جی چې پیسې د سره وي جو نوکری به ته ملاویږي که پیسې نه وي نو لکه نوکری ډېره مشکله ده جی. لکه نوکری په پیسو ده؟ جی بالکل ټوله بس هر ځای ته چې جو بس پیسې دی وي چې بس په लाख रुपए سکیل جی. دا کوم حالات چې چلیږي که نه نو دا ډېر ناروا حالات دي او تا ته په خپله پته چې مهنګۍ ډېر کمرتوړ مهنګۍ ده پوه شوې او غریب خلک چې 10-12 روپۍ تنخواه لي نو هغه دا سوچ کوي چې یاره دا تنخواه به آیا زه کور کې استعمالوم که نه چې قرضدارو له به ورکوم نو په دې سوچ کې موږ هم پراته یو او عمران خان خو داسې حالات جوړ کړي د چې کومې وعدې ارادې کړې وي په هغه وعدو ارادو مکمل نه چلیږي پوه شوې. مخکې دا ویل چې بهی بلونه که سیواره دا بلونه به سوځوئ بلونه به نه ورکوئ اوس په خپل هغه بلونه دي ټیکسونه پې لګېدلي دي او غریب سړی چې مثال 500-600 روپۍ دیاړي والي نو چې هغه به څه کوي چې کور ته به خرچه وړي که نه چې قرضدارو له به ورکوي نو بس په دې باندې زموږ دا ریکویسټ عمران خان ته چې که د حکومت چلولی شي خو صحیح چلوا دا مهنګۍ ختمه کا او که نشي چلولی جو بل ته یې پرېږده او د دا ویلي چې زه به لکه مثال نواز شریف چې دی هغه غل دی او دا دی او هغه دی موږ له هغه غل نواز شریف ښه و ځکه چې مهنګۍ پکې نه وه هر څه برابر و موږ ته ملاوېده نو د هغه نه موږ رضا و د ده نه ناراضه په دې وو چې مهنګۍ ډېره زیاته ده. لکه ته تحریک انصاف نه ګیله منې؟ نو بالکل ته ګیله منې و ځکه چې حالات چې کوم چلیږي نو تا ته په خپله پته ده د اوسني حالات ته وګوره 650 روپۍ تروړه وړه اوس په 1350 باندې په خپله سوچ وکړه او چینی چې کوم هغه په 260-70 باندې وه هغه په 500-550 باندې ملاوي او غوړي چې کوم هغه په 130-140 اوس په 240 یعنې کې هر شی په ډبل دی. تعلیم چې کې خو لکه چې پیسې د سره نی نو لکه بالکل څه فایده یې نشته جی. دے سرا ما شاہد خان شاہد لے اجازت راکئی دا اللہ پامان. अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल फरियाद फाउंडेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें.